ثبوت د لقاء ثبوت د سماع بنوي نفس په معاصرت په اکتفا شي نو هغه د پاره امام مسلم رحمه الله یو څو مثالونه دا ذکر کړي نو دا وی منها بعضی د دې اخبارنا د دې احادیثنا هغه دال وهذا ابو عثمان النهدي وابو رافع السائغ وهما ممن ادرك الجاهليه دا وګورم دا ابو عثمان النهدي دی ابو عثمان النهدي د دې خپل نوم عبدالرحمن ابن مل یا ملم او دا ابو رافع السائغ دی د دې خپل نوم نفع مدني دا د ثابت د هغه ثابت وی چې کله د ابو رافع دا غلام چې کله د آزاد شونو آزاد دلو نو ورسته دی جل خلق خوشاليږي چې غلام مو آزاد شو او دی جل چاته پوښتنه نه وکړو چې ولې جای دغه ته مخ کې غلام او غلامی نه بعد آزاد شي سړی چې آزاد شي هغه خوشاله وي او ته آزاد شي نو خپه شیدا ولې وی جاړه مپدی کان لی اجران دینه مخ کې ما د پاره دو اجرونه هغه اجر د خدمت هغه ما نه ختم شو نو د دې وجه نه د جاړه تمره نیک سره یو اجر ثواب هغه ته نه لاله دا دواړه ممن دا قبیله نه دي ادرک الجاهلیت دی بندره د زمانه د جاهلیت د جاهلیت زمانه بندره ده معنا دا چې دا دواړه سړیو د نبی رسول الله د بعثت نه مخکې جاهلیت مخکې د بعثت د پیغمبر اسلام نه دي ته ویل کی او دې کې زمانه د جاهلیت څخه ویل کېږي لکثرت جهالاتهم ځکه د دې جهالتونه په دې کې ډېر زیات او دینه غټ جهالت بلنو چې په خپل لاس باندې د جوړ کولو خدایانو عبادت وکړي د قانونا او د لټونا او د لرګینو به معبودان جوړ کړو د غیر عبادت به کول دینه بل جهالت او دینه بل جهالت نو چې د دې وجه نه دې ته برید څو ورکړي دی بچو ته به خوراک څو ورکړي دا بچي په پالیس څو به پالي د دې وجه نه د دې وجه نه اولاد به وجله اولاد به ورکول دا جاهلان کافران چې و دا ټول چوټه خاندان والا دا چوټه خاندان والا دا جاهلان کافران رسم رواج دا ټول کافرانو د عقیده و د اهل جاهلیت دا د ټول چوټه خاندان زمون هغه دا ویل چې بچی ډیر شي د دې پالنه مسوکل د دې خوراک د دې رزق دا به د کوم ځای نه کینو بچی هغه به وجله لک بچیو پر خدلا چوټه خاندان به جوړول او دین بل جهالت نو چې لورګانی نو هغه واغ سره ژوندې په پسمکه باندې خخاوي نو ځکه د خپل دا سوچ په کې نو ته چا نه پیدا شوی چا پیدا کړي چا نه پیدا شوی چې زنانه نیوي او خدای نیوي ته څنګه پیدا کی د دې دنیا دا چلش په څنګه کی دا مخلوقات دا نبی علیہ السلام امت دا آدم علیہ السلام دا بچی دا وسنګړي وی خدا د دې هغه جهالت دی وجنه دې ته زمانه د جاهلیت دا ویل کی او دا دواړه وصحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دواړو ملاقات مرګتیا شوی د نبی علیہ السلام صحابه سره من البدریین د بدریین سره وهلم مجرا حالو ماره شجر راکاغا درجه په درجه باندې راځه د بدرین ولند صحابه سره نوغین ولند صحابه سره به د دې ملاقاتونه شوي دي ابن انباری وی حالو مجرا معنا سیرو وتمهلوا فی سیرکم ادي مزل کوي او ورو تاسو مزل کوي درجه په درجه باندې راکوزيږي درجه په درجه باندې خطر ادي جر جرا نو دا جرن دا منصوب علی المصدر دی جر جرا نو راکاگا ریشا راکاگا پرا کابل سرا راکاگ دسی بدرین لند صحابه غین لند مرتبه والا د دې سره ملاقاتونه داشي صحابه سره ملاقات شي ونقل عنهم الاخبار او دې ډول نقل کړي د صحابه ونه احادیث نقل کړي حتی تدریبوري نزل جديرا كوشو الى مثل ابي هريره ومثل ابو هريره وابن عمر
او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه سره صحابه کرام متراکو شو وزویهما یاد دی مثل امثال لا وخلا زوی یاد دی امثال لا وخلا وزویهما یاد دی امثال اگر وخلا اوس وګوره صحابه سره تو صحابه کی بدرین سره لند صحابه سره دا ابو هريره باندې صحابي سره چې ډیر زیات روایت نقل عبد الله ابن عمر چې ډیر زیات روایت نقل دي صحابه سره ملاقات شوه او قد اسند كل واحد منهما فتاقي سره نقل کړی دي هر واحد د دوالنا د ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی رسول الله نقل کړي حدیث یو حدیث لرا او دې دوالو د نبی رسول الله والسلام نے یو حدیث نقل کړی دی دوالو نقل کړی دی ابي عثمان چې کوم حدیث نقل کړي هغه حدیث هغه دو نو چې هغه وای کان رجل لا اعلم احدا ابعد بيتا من المسجد منه یو سړیو ماته یو تن معلوم نه دی چې دا غیر کور چې څومره د جماعت نه لري چې د بل صحابي کور د جماعت نه دومره لري پیغمبر علیہ السلام هغه متعلق اعطاك الله محتسب الله تبارک وتعالى تا ته هغه اجر درکې چې کوم ته طلب د اجر او د ثواب معنا تا ته الله ډېر اجر درکې ستا ثواب دا ډېر زیات او ستا اجر ډېر وي ځکه کور د جماعت نه لري دی چې کور د جماعت نه لري دی نو څومره چې لري وي نو ثواب دې ډېر څومره چې مدرسې ته لري نه راځي لري جماعت نه راځي او څومره مزل ډېر کې نو ثواب دې ډېر کې لا اعلم احدا ابعد بيتا من المسجد منه اومدارنګ حدیث د ابو رافع هغه دا حدیث دی چې نبی له صلوات و سلام اعتکاف کول په 10 اواخر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو کال رمضان المبارک اخري لسره د نبی علیہ السلام اعتکاف او یو ځل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه سفر ته اعتکاف یې نه پاتې شو کله چې روان کال اعتکاف راغی نو پیغمبر اسلام اعتکف 20 یوم نبی علیہ السلام شر د اعتکاف دا روایت امام ابو داود نقل کړی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شر د هغه اعتکاف کو دا حدیث د ابو رافع نه نقل دی وسطغورا لم نسمع في روایت بعینها مغنه دا اوردلی په یو روایت کې معلوم انهما عاینا ابین چې دا ابو عثمان نهری ابو رافع دا عبدالرحمن ابن مل او دا نفع چې دی او انهما دی دوال عاینا ابین چې دی دوال لیدل چاله ابی لرا او سمعا یا دی دوال اوردلی منه د ابی نشئا یو شی لرا دا مونږ ته معلومه نه ده چې دې ملاقات د ابی سره شوی یا ابی لیدلې وی حدیث مسند دی او متصل حدیث دی مسند حدیث نقل کړي او دا معلوم هم نه ده چې دې ملاقات د ابی سره شوی او کا شوی نه راوی مرویان هو په مابین کې ثبوت سما ثبوت لقاء معلومه نه ده او بهم روایت مسند دا نقل شوی واسند ابو عمرو الشيباني وهو ممن ادرك الجاهليه وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا یہ وګوره اسناد کړه اسناد کړه نبی رسول الله والسلام حالانکه اسناد کړه روایت به عن سره نقل شوی سمعتو یا حدثني سره نه دی نقل شوی راوی مرویان هو په مابین کې ملاقات معلوم نه دی او بهم روایت مسند دی روایت دا مسند دی په عن سره دی لیکن چا دا تفتیش تلاش نه کړي چې دلته راوی مرویان هو په مابین کې ملاقات شوی کنه دی شوی په معاصرت دی دلته محض معاصرت او امکان اللقاء ده او محض معاصرت امکان اللقاء باندې اکتفا دا شوی ده نو الاستماع او لقاء دا په دلیل سره ثابته نه ده چې ته په روایت کې دانه دی راغلی نه مونږ اورېدلې دي چې دلته د دې راوی مرویان هو په مابین کې د ملاقات دا شی واسنده اسناد کړه ابو عمرو شیبانی
وهو دا ابو عامر شبانی من دا قبیله خلقونه د ادرک الجاهلیت چې دی من دې زمانه د جاهلیت وکانو دا فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې رجلن دا سړیو معنا دار دا سوبینو دا ماشوم نو یدار واخلا دا ابو عمرو شیبانی د دې خپل نوم سعد ابن ایاس دا دې دار واخلا یا ابو معمر عبد الله ابن سخبره تر واخلا ابو معمر عبد الله ابن سخبره دار واخلا كل واحد منهما هر یو د دې دوالنا روایت نقل کوي عن ابي مسعود الانصاريه دا ابي مسعود انصاري رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی رسول الله نقل کوي خبرين دو احاديث لیکن ابي مسعود انصاري سره لقاء سمع دلیل سره ثابت نه ده چې د دې ابو عمر او د عبد الله ابن سخبرتا د دې ملاقات د ابو مسعود انصاري سره دا شی دا لقاء سمع په دلیل سره ثابت نه ده امام مسلم محض معاصرت ده امکان فی اللقاء ده پام دی باندې اکتفا شوی دا چا تفتیش او تلاش نه دی کړی چې آیا د تراویح مرویانو په مابین کې ملاقات شوی کنه ده شوی سماع شوی کنه ده شوی پام دی باندې اکتفا دا شوی او دې نقل کړی دي چا دو احادیث دا نقل کړی دي دو احادیث هغه حدیث د ابو عمرو شیبانی هغه روایت راغلی د ابي مسعود نا هغه دا حدیث دی المستشار مؤتمن چانه مشوره اخلي نو هغه مؤتمن وي نو باید دا چې هغه صحیح مشوره ورته دا ورته صحیح مشوره ورته او ورته چې نیک مشوره ورته چې دا کار کوم لانه کار کوم آیا دا مشوره غلطه مشوره دا بنو صحیح مشوره ورته تا نه سړی مشوره اهلي چار سبق شروع وي ز بهر خوراک کوم دا سبق خده کدا بهر خده یمړه اول چې دینو تو عام دی به کلام دی اول خوراک دی به مونږ دی او به عبادت دی او سبق دی سکه بهر قلار کینا دا وګړه معاملې ده یو ورځ نه ټول کال دی بیا په قلار باندې لاړ شي اوس دا غلطه مشوره او صحیح مشوره چې ورکه نو ورته وي ګوره دا احادیث دي احادیثو کې اتصال د سند دی که یو حدیث د نلال اخذ خلال نو کار دی خراب شو لاړې حدیث دی مرسل شو انقطاع به راځي نه یو حدیث به پرې دی نه دا هغه صحیح مشوره المستشار مؤتمن حدیث چا د ابي عمرو اغه نه روایت راغله هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تجزئ صلاه هغه من کافی کی چاغه کې سړې پر رکوع کې خپل شاه هغه سیده نه کې او قائم نه دا مون کافی کېږي نه دا مون ناقص دي چې رکوع کې خپل ملا برابر نه کی امام ابو داود ترمذی نے صحیح ټول دارویت دا نقل کړل او اسندا اسناد کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم ته عبید ابن عمر د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې زوج النبي صلی الله علیه وسلم عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام نه نقل کړي حدیث یو حدیث او د نبی اسلام نه حدیث نقل کړي او هغه حدیث چې ام سلمہ نقل کړي هغه حدیث زاده په ما ځان سره ویل چې کله ابو سلمہ مرشو نو ما ویل غریب فی ارض غریبه ابو سلمہ مسافر او د سفر په حالت کې مرشو او مسافر مرشو د خپل کور نه بهر مرشو نو ما ویل لابکین بکاء يتحدث عنه زبجالما او داسې جړه وکوم چې خل خبرې کوي هر څوک مړي باندې جاړي خو جړه دي ته وي چې ام سلمہ کوم جړه او کړ دي ته جړه وي زبر داسې جاړم طالبان کوم جنازې تللی دا په خوا وخت نو هغه 1500 روپۍ هغه ورته فیدیوس خاط کې ورکړي نو لار کې روان د مړي غم خنوشه سړی مرشوي یو بل ته وي یا مړه ارتل د اوس په سیټ په خيو ودی زمړې ما ونر مړې بدغه ته دې تنر مړې چې 1500 روپۍ نو هغه وای او ابداوي ام سلمہ ما ویلي چې زب جړه کوم خدا سے جړه وکوم خلبو چې دا نر جړه دې ته جړه وای چې خلب زما خبري چې دې ته جړه ویلې کی دا حدیث نقل کړی دی نفس معاصرت دی
اسناد کړه نبی رسول الله حالا کروین په عن نقل دے سمعتو حدثني سر نقل نه دے محض معاصرت باندې اکتفا شوی دا او امکان اللقاء باندې اکتفا شوی دا ثبوت د سماع ثبوت د لقاء باندې دلیل نشته او بل وګورا دا زوج النبي صلی الله علیه وسلم حدیثا وعبید او ولد فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم دا وی دا عبید ابن عمر دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې پیدا شوی عبید ابن عمر ولد فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د دې پیدایش دا شوی واسند قیس بن ابي حازم او اسناد کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته قیس بن ابي حازم حالان کې دل ترویت وعن نقل ده سمعتو يحدثني سر نقل شوی نه ده وقد ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم دې نبی صلی الله علیه وسلم زمانه من دل صحابي ده عن اغرب النقل کوي عن ابي مسعود ده ابي مسعود نه هو الانصاري واغه انصاري دي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثلاثه اخبار دري احاديث دا نقل کوي دري احاديث نو دا نقل کوي دا وګورا نو دا قیس روایت نقل کوي دلته اسناد کړه نبی رسول الله ته عن سر نقل سمعتو حدثني نشته او بهم نفس معاصرت ده او امکان اللقاء دري احاديث دا ده یو حدیث دا د نبی رسول الله الايمان ها هنا وان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين نبی رسول الله ایمان ها هنا یمن طرف ته اشاره وکړه نبی رسول الله چې ایمان په دې یمن کې او سخواله د زړونو دا په فدادینو کې سخواله زړونو وي دا حدیث د تراضی فدادین جمع د فداد فداد دا ویل کېږي هغه بوخانو ته هغه ویو ته چاغي باندې سړی کروندګ نو جمهور اهل لغت دی وی چې دا د فدید نه دی فدید شدید الصوت ته ویل کېږي سخت आवाज ویل کېږي دا هغه کسان دي چې د دې کار داده چې دې په بوخانو اسونو غیانو باندې او کارونه کوي بیا په کارونو به چې سستی کوي هغه په حضور आवाज کوي چې شابه چې غبي باندې وایي دې تفدید فداد ویل کېږي مدار روان دي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سرونه سخت ځکه چې سړی خراب سے تمام روان خر لکی نیولې یا د وای لکی نیولې هغه زره سخت ځکه وای خر یو بل وای ولته وای جکا یو بل سره ورانه کې جنگونه کې یو بل باندې خړل لګي خبرونه یو بل خبرونه مات خر یو بل وشل یو بل ویني هغه ډیر زرونه سخت دا کم سړی چې د خروج وایو شاته روان دي نبی له سنوي د دې زرم سخت زړه کې نرمواله نه وي دام فدید وي زړه سخت او بل حدیث هغه دا نبی له سلام فرمایي الشمس والقمر لا يخسفان لموت مر او سپمې د چا د مرګ د وجه نه تغییر نه راځي د چا د مرګ د وجه نه توريږي نه مر او سپمې دا د الله په قدرت دی الله د قدرت نشانی دي چې صفاوي کله د ګناهونو اثرات د ګناهونو اثر د وجه نه په دې کې توروار راځي د چا د مرګ د وجه نه په دې کې تورواله دا نه راځي او بل حدیث نو هغه دار چې دا روایت امام بخاری مسلم دواړو نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم لا اقاد ادرک الصلاه مما يطول بنا فلان دا امام بخاری ذکر کړي او امام مسلم کې بدارې شي اوس وګوره دا حدیث نقل شوی اسناد نبی له سلام ته شوی لیکن دا پکې نشتا چې دلته ثبوت د سماع راغلی سمعتو حدثني نشته په عن سره روایت راغلی و سوال داري چې کله د احادیث الثلاثه په دې کې شرط د بخاری نو دا خو امام بخاری ذکر کړی دا درې واړه روایت امام بخاری په خپل صحیح کې دا ول ذکر کړی موږ جواب کو چې نور سندونه چې وګوري نو خود په خپل هغه نه دا حاصلې ذکر په بل سند کې قیس ابن حازم سمعت ابا مسعود باندې تصریح کړی او د دې سماع کم از کم مره واحده ثابته ده نو کې امام بخاری شرط موجود دی بل دې کې تصریح په سماع باندې شوی ده نو شرط موجود دی ځکه امام بخاری دا وایي چې دلته ثبوت د سماع لقافر جمله دا یو ضروري اگر که مره واحده ده
ومره واحده شد موجود شوی سمعت ابا مسعود په یو روایت کې وایي نو دا ټول نور روایت په دې باندې قیاس کړی دي چې دې کوم سما دا ثابت دي واسند اسناد کړي عبدالرحمن ابن ابي ليلى وقد حفظ فتاقي سردي یاد کړي د عمر بن خطاب رضی الله عنه حدیث وصاحب علي علي کرم الله تعالی او سره مرګريو او د روایت نقل کړي د انس بن مالک نه عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث دی حدیث نو دا نقل کړي دي نو وګوره دلته دا عبدالرحمن ابن ابي ليلى عبدالرحمن ابن ابي ليلى د انس رضی الله عنه نه دا حدیث دا نقل کړی دی نو هغه حدیث دا چې ابو طلحه امر وکړ ام سلیم ته اصنعي طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته روټي تیار د امام مسلم دا روایت دا نقل کړی دی او دی راغست دغه دی عن سره نقل دی دلته سمعتو نشتا حدثني نشتا په امکان باندې اکتفا دا شوی واسند ربيع بن حراش او اسناد کړه د ربيع بن حراش نبی صلی الله علیه وسلم ته حالا کې عن سره نقل دې سمعتو حدثني سره نقل نه دې لقاء سما چې دا معلومه نه ده نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړه حدیث نو دې نقل کړي دي حدیثین دو احادیث نقل کړي دي هغه دو احادیث هغه یو حدیث هغه د عمران نه راغلی نو د دې اوس وګوره دا ربيع بن حراش د عمران ابن حسین نا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نا نو نقل کړي دو احادیث او بل وعن ابي بکرتا دا ربيع بن حراش د نقل کړي د ابي بکرتا عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا حدیث یو حدیث لرا او بل امام مسلم وی وقد سمع فتاقي سر اوریدلی ربعي من علي بن ابي طالب دا علي بن ابي طالب نو روا عنه او روایت کی د چانه د علي بن ابي طالب نه د اغه نه روایت هم ذکر کړي اغه نه روایت هغه ذکر کړي و دو ګورا دلته حدیث هغه چې کوم نقل شوی نو هغه یو روایت ده کان یو وګد حدیث نقل شوی دی چې هغه راغله په اسلام د حسین کې د عمران د والد داغه متعلق یو حدیث راغلی به هغه حدیث کې کان عبد المطلب خیرا لقومک منک دا عبد بن حمید هم روایت نقل کړي امام نسائی نقل کړي دی او بل حدیث چې نقل شوی لا اعطین رایه رجلا يحب الله خیبر په موقع نبی علیہ السلام او ویلي چې دا جنډه به هغه کس ورکو چې الله او د پیغمبر خوښوي امام نسائی کو سنن کې خپل روایت دا نقل کړي او هغه روایت چې ربيع بن حراش د ابو بکر ته نقل کړي دي هغه دا روایت دی نبی رسول الله فرمایي اذا المسلمان حمل احدهم على اخيه سلاحا فهما على جرف جهنم چې یو مسلمان بل باندې اسلحه پورته کی دې دان د کنارې د جهنم ته ورسو د کنارې د جهنم ته ځان برابر نو قریب دی چې دا جهنم ته دا اولی و دا روایت نقل کړي د چانه د ابو بکر ته ابو بکر تخبل نفیع ابن حارث ابن کلدته دی د نفیع نه روایت نقل کړي نو دا وس روایت نقل شوی دی او درې احادیث راغلي ثبوت د سما ثبوت د لقاء باندې دلیل نشته نفس معاصرت باندې اکتفا شوی امکان اللقاء غیبان اکتفا دا شوی دی نو او د دې ابو بکر ته نرویت نقل کړي خپل نو فیو دا ابي بکر ته دا کنیا دي ته ابو بکر ته ځکه خوا ځکه دا د طائف د حسن قلعینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترا وزوان اوخ باندې راغ او دا ځوان اوخ باندې راغ نه ځکه دي ته ابو بکر ته چې دا د هغه سړی پلار دی چې دا ابو بکر ته ورته چې ځوان اوخ باندې راغله او چې کله د جنگ جمل جنگ وشو او مقابله وشو نو هغه د یو فریق سره حصہ وانه مثلا او جنگ ونه کله ځان جدا ک به د سره جنگ نکوما د کدا د مسلمانانو خپل په مابین کې دا جنگ دی به د سره جنگ کوما واسند او اسناد کړي نبی رسول الله تنافع ابن جبیر ابن مطعم عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا یو حدیث نقل کړي دی دا حدیث دا دی
من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیحسن جاره، سوچ په الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې نو جار گاونډي سره هغه سره د احسان، کله کور گاونډي وي هغه سره کوا، کله ناستي گاونډي نو هغه سره احسان کوا، او کله لارې ملګری دی وي هغه سره احسان کوا. عام معنات نه مراد و دې حدیث کې مکتفا چې شوی دا په سمعتو باندې شوی دا، سمعتو نشتا حدثني نشتا، روایت په عن سره نقل ده، اکتفا په نفس معاصرت باندې دا شوی دی حدیث دا نقل کړی دی. او نو د چانا جبیر د نافع ابن جبیر ابن مطعم هغه بروکی د ابي شريح خزاعینه د دې خپل نوم خویلد ابن عمرو یا عبدالرحمن یا عمرو ابن خویلد د دې نوم، یا هاني ابن عمرو یا کعب د دې نوم راغلی دی کنیه ده. واسندا او اسناد کړی دی نعمان ابن ابي عياش د ابي سعيد خدري رضی الله عنه ثلاثه احاديث، درې احاديث نقل کړی دي عن النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نو درې احادیث دا نقل کړي. نو اوس بدل تدا یو سوال نه چې دا د ربيع بن حراش حدیث دا امام بخاری نقل کړي د ابو بکر ته، امام بخاری ذکر کړي په مستندات متعدد طرق باندې، خو سماع او ملاقات سره د ابو بکر ته ثابت نه دي، چې ثابت نه دی نو امام بخاری دا روایت ولې نقل کړي؟ امام بخاری رحم الله شرط پکې موجود نه دی، باید دا روایت دا ولې نقل کړي؟ نو موږ امام بخاری دا تعلیقا ذکر کړی، اصول کې ذکر کړی نه دی، او شرط په اصول کې دی، یعنی په تعلیقاتو کې د شرایط پابندی دا لازم نه ده، دا ثبوت د لقاء شرط پابندی په باندې هم نشته ده، ځکه امام بخاری کا تعلیقات د دې شروط پابندی کوي دا په اصول کې کوي، او امام بخاری د شروط پابندی دا په تعلیقاتو کې په شواهدو کې متابعاتو کې نه کوي، دا غي پابند نه ده، ځکه دا روایت دا نقل کوي. وګوره اسناد کړه نعمان ابن ابي عياش د چان د ابي سعيد خدري رضی الله تعالی عنہ ثلاثه احاديث، درې احاديث نقل کړي عن النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نا. اول حدیث دا دی چې چا د الله په لار کې یو ورځ جوړونی ولا باعد الله وجه من النار 70 خريفا، چې چا د الله په لار کې یو ورځ جوړونی ولا نو الله به اویا کال د جهنم نه لري، اویا کال به د انسان دا جهنم نه لري. دویم حدیث دا دی په جنت کې یو ونه ده یسیر راکب فی ظلها، یو سړی به سوري او د جنت د ونې لاندې روان یو میاش مزل وکي، خود د ونې دا سوري قطع کوله نشي، دومره غټه ونه. دا دویم حدیث دی. دریم حدیث دا یو اول حدیث را روان دی، ابي عياش د ابو سعيد خدري رضی الله عنه هغه روایت نقل کړي چې ادنا اهل جنت ته الله مرتبه ورکړي، نو هغه انسان وای چې الله به داغه مخ د جنت طرف ته واړي، چې جنت تر امام مسلم د حدیث نقل کړي اوږد حدیث دی، نو هغه ته وای دا سړی به سوال کوي یا الله دې جهنم نه وباسي او نور اسم نه واړي، جهنم نه چې وباسي وی الله جنت طرف ته مخ واړي، چې مخ واړي نو بیا وی الله تعالی د جنت ته ملګ نږدې کی، چې نږدې شي نور اس نه واړم، بیا وی الله جنت دروازې ته مې بوزي، نور اسم نه واړم، جنت دروازې ته لاړ شي، جنت دروازه کې دننه د جنتیانو دا خوشحالي، د جنتیانو دا مستی، دا منډي، دا چې دین او ویني خوشحالي ویني، وی الله جنت دروازه را ته کولا او نور څه نه واړم، چې جنت دروازه کولاو شي نو به بداوي الله تبارک وتعالى دا خدمت په نعمتونو کې او مونږ دلته یو ستا دربار کې څه کمرا دي، خو دې جنت مونږ ور دي کا کدنه بس دا لاړ شي اخر ځان جنت ته داخل کی، نو الله به ورته وایي چې ستا د دې دنیا لس مثل لس چند ستا د لپاره په جنت کې دنیا کې جسو لس چند کم د غټ بادشاہ ملک او بادشاہي وا هغه لس چند به تا ته ملاوي. نو دا هغه اوږد حدیث دی، امام مسلم ذکر کړی دی، دا حدیث راځي، دا دریم حدیث دا نه او واسند اسناد کړي نبی رسول الله تعالی ابن یزید الیسی
د تمیم داری نه عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیثا یو حدیث هغه حدیث کو حدیث لنډه خو مقصد او مطلب ډیر دی الدین النصیحه دین خیر خواهی ده به نبی رسول الله د پوس شوی لمن یا رسول الله ولله ولرسوله ولکتابه ولائمه المسلمین ولعامه المسلمین مختصر حدیث ده ودې کې به بحث روان واسندا اسناد کړه سليمان ابن يسار درافع ابن خدیجنا عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه حدیث یو حدیث لرا یو حدیث او دلته دا تمیم دې د تمیم الداری وي دا روایت د نبی رسول الله نقل کړي د تمیم الداری قبل دا په کابل کې د افغانستان کې تمیم الداری یو بل صحابي دی او دې ته داری ذکر ویل کېږي په دې کې اختلاف دی یا نسبت دیر ته شوی دی نو دا تمیم د اسلام نه مخکې نصرانی هغه بس یو دیره و هغه کې به وسیدل او د الله تبارک وتعالى عبادت هغه وکړه د اسلام نه مخ نو ذکر دې ته داری دا ویل کېږي او یا داری ذکر وي دا نسبت نکونو ته شوی دار ابن حانه دا نکو نو هغه ته نسبت شوی د تمیم داری دا ورته ویل کېږي نو کداوی اسناد کړه له سليمان ابن يسار درافع ابن خدین عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه نقل کړه د چالرا یو حدیث لرا یو حدیث سليمان ابن يسار دا نقل کړه حدیث د محاقله دی چې آیا کروندک کې څنګه ده کش دیقانی کول او پټی کرل دا څنګه جایز دي که جایز نه اختلاف دار روان واسند اسناد کړه نبی رسول الله والسلام تا همدارنګه حدیث په عن نقل شوی سمعتو حدثني سره نه نقل شوی وما بین راوی مرویانو کې سماع ملاقات یقیني نه ده اسناد کړه دی نبی رسول الله والسلام تا دا نبی رسول الله ته اسناد کړه دی پیغمبر رسول الله ته حمید بن عبد الرحمن حمیری دا ابو هريره عن النبي صلی الله علیه وسلم احادیث لرا دا احادیث یو دار افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم د رمضان نورسته بهترین روزه د محرم د میاشت ده او افضل الصلاه بعد الفریضه صلاه الليل د فرض نورسته بهترین مونږ شپې مونږ ریا نه خالی وي یوازې الله تعالی انفرادي حالت وي نوم نمایش او ریا نو دا پکې نه وي دا روایت سکړي دا نقل کړي دي نو امام مسلم رحمه الله وی فكل هؤلاء التابعين امام مسلم رحمه الله ډېر مصدق نو مخکې په باندې رد وکړو دې د غرض اعاده د چا کې دې د اخر پورې اعاده رد کې په دې قائل باندې چې دې اختراع د قول کړي ودا قول فاسد دی او په دې باندې او تند سلفو دا قول نه کړي او ضرورت زیادت درت ته نشته دي امارت وکړو خو ډیر رد په باندې نه کوم دا ډیر رد نه کوي وی رد می وکړو خو ډیر رد په باندې نه کوم ځکه که زیات رد کوم نو د دې دا قول ډیر محتمبشان معلومیږي ولا دا ډیر اهتمام والا قول دی د امام مسلم رحمه الله دومره کلک مضبوط او زیات رد په باندې نه زیارت په باندې نه کوم بلکې ځکه اهتمام د شان د قول معلومیږي پام دی باندې کفایت کوم چې دا څومره رد مې په باندې کوم دا کفایت کوم ګور ورته امام مسلم وی فكل هؤلاء التابعين دا ټول چې ما ذکر کړو فكل هؤلاء ټول دغه تابعین دي الذين دغه خلدين سبنا روایتهم چې منګه او درو روایت دي د صحابهونه او صحابه کرام الذين سمعناهم معلومون واغسل لم يحفظ منهم ندرویت کړه شوی د دینا سماع اوریدل علمناه چې منتفتن منهم د دینا فی روایت پیورت کې بعینها معلوم ولا انهم او ندرویت شوی چې دا صحابه کې دا تابعین لقوهم دی ملاقات کړه صحابه سره فی نفس خبر بعینه نفس خبر کې معلوم وهي اسانید دا سندونه دی عند ذوی المعرفه پنځه خاوندانو د معرفت باندې هغه څوک چې هغه خاوندان د معرفت وي بالاخبار په احادیث باندې ور روایت په روایت باندې
او څوک چې په باندې پیږي نو من صحاح الاسانید دا د صحیح سندونو نه دي لا نعلمهم من ته پته نشته دي چې دغه اهل معرفت وهنو چې دی ضعف نسبت کړي منها د دې احادیث ته شیئا یو شی رقت هرګذ ولل تمسو او نه دې طلب کړي فيه په دې احادیث کې سماع بعض من بعض او ردل د بعض د بعضنا دام چې ته نشته چې دلته په مابین دراوی او مرویانو کې سماع راغلی وي یا په مابین دراوی او مرویانو په مابین کې سماع دا ثابت وي دام چې ته نشته دي چې دلته ثبوت د سماع او ثبوت د لقاء دا راغلی وي دام نشته او روایت په عن سره نقل شوه سمعتو نشته دي همدارنګ حدثني دا نشته دي او روایت راغلی دی او په عن سره دا روایت راغلی دی او دام طلب شوی نه چې سماع د بعضنا ایا دا څنګه ده دا سماع د بعضنا ثابت ده او ثابت نه ده ولی زکا از السماع زکا اوریدل ده هر واحد منهم د دین دا مبتدا ده ممکن ده ذکر تابعی دے د تابعی د صحابی زمانه یو وی معاصرت دے نفس اللقاء امکان اللقاء نو په امکان اللقاء باندې اکتفا شوی دا السماع لكل واحد منكم ممکن دا ممکن عن صاحب د مرګرینا غیر مستنکرین د دینه چا انکار نه کړي کو نهم وجد کېدل د دینه جميعا ټول کان فی العصر الذي دی په هغه زمانہ کې اتفقوا فيه چې د دې اتفاق په زمانه کې راغلي دواړه په یو زمانہ کې موجود دي وکانه هذا القول الذي او دې دا قول هغه احدثه القائل چې نوې پیدا کړی د قائل الذي هغه قائل حکینا او چې موږ حکایت وکړو او احدثه دې پیدا کړی د فی توهین الحديث فذوق د حدیث کې چې د حدیث ضعیف دی بالعلة التي دا متعلق د توهین پوری دا توهین د حدیث کړه چې د حدیث ضعیف دی د حدیث ضعیف کړه د بالعلة التي فاغ علت باندې وصفه چې هغه ما بیان کا وصفه چې دا غي بیان وشو هغه علت چې د ثبوت د سماع ثبوت د لقاء نشته نو امام مسلم رحمه الله وی نو اقل من ان يعرجا نو دې دا قول د قائل اقل کم نه من دین ان يعرجا چې توجه وکړي شي دې قول ته توجه مکا ان يعرجا چې توجه وکړي شي دې قول ته عليه پری باندې ويصار ذکره او همدارنګ خبره خبره کړي شي د ذکر دې قوله ويصار یا ترجیح ور کړي شي ذکر دې قول ته یا خبره خبره کړي شي د دې قول خبره خبره ما همدا څنګه لپغلی پریدا دا استعلیل دے ولی خبر نه خوره د دې قول ته ولی توجه نه کې دا از تعلیل دے اس کان قولا ذکر دا قول محدثا دا منغرت قول دے اسنه پیدا شوی دے دا سے قول دے و کلاما خلقا او دا سے کلام دے چې هغه ساقط دے او دا سے کلام دے چې هغه فاسد دے دا فاسد او ساقط قول دے فاسد ولی دے ساقط ولی نه وی ځکه لم يقل هن دی ویلې احد قول نه کړي او تند اهل علمنا سلفو چې مخکې تیر شوی دي ويستنكره بدګنل دي من بعده مرستل دینا خلفا چې کوم مرستل دي متأخرین دي هغه بدګنل دي مخکېنی علما او په دی باندې قول نه کړي نو ما خود په رد وکړ پټي رد په باندې نه کوم اسه معمولی شاندا یو خبره مې ذکر کړه ډیر رد په ذکر نو کوم فلا حاجت بنا نشته حاجت موږ لره فی ردی پر رد دې کې به اکثر مما ډیر د هغه نشرحنا چې ما داغه وضاحت وکړه اذ کان قدر المقاله لچ مرتبه د وینا داغه وقائلها د قائل دې القدر الذي اغندادر وصفنا چې ما بیان وکړه وصفنا هغه وی چې ما د تصوف نو بیان وکړه نو معنا در منزله د دې قول او قائل د دې قول ما بیانناه ما د بیان کو چې تضعیف او توهین د دې او عدم ثبات د دې دا قول ثابت نه دی نه د متأخرین نه ثابت دی نه د متقدمین نه نو فلا حاجت الى التطويل في رده وګوري رد حاجت نشتا بلکې اسما په رد وکم دغه کیفیت کې ډیر رد باندې مکا ځکه دا قول چا منل نه د علماو چې ډیر رد ضرورت وي والله المستعان الله مدد کوون کې علی دفع ما خالف په دفع د اغبان چې خلاف د مذهب د علماونا
وی الله پاک سړي مدد کوي نو زما مدد یو کما په باندې راکو وعليه التقلان ودي الله باندې توکل له والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم اللهم किताब ईमान में किताब ईमान की हदीस किताब ईमान हदीस अभी किताब मबाहिस ईमान इस्लाम तामी माना तफसील व इस्तिलाहिया तहकीक मसला का कैसे करें अल्लाह ने नबी ईमान के मसाइल के इख्तिलाफात ईमान के अंदर इंसान तब्दील उदाहरण का तफसील मसला का तब्दील एक हमारे फरकों में इख्तिलाफात जब आप हदीस के उस तरह दी और आगे नमक के नमक इजमालन जरूर की जोर दी ला इजमालन वही आगे नबाज हदीस तलाशुल मसला आसान ये खबर प्रयास करें जरूर की जोर दी आगे के इबारत हम लोग अंदर मस्ती को पहलो ईमान इस्लाम मतलब दारी ये कि सरे अव्वल नबी वगैरह कमें नरागे इस्लाम माना लोही बदल नजरी इस्तिलाही बजा दे कि लोही बदल नजरी ईमान माना इस्तिलाही बजा दे कि लोही बदल नजरी तमाना जब अभी ईमान माना इस्तिलाही तशरीह शुरू हुई तो वह हैरान दस शेदी कम से नवेली थी दस खबरी जो तनिष्ठ है मुमकिन कमरा जाहिर वजह है कि तब किसान नहीं हैरान यदि हूँ न फिर ना हैरान मेरे वफला तुमका के बाहर सरगा हैरान कर रही और किस वजह से और की किताब ईमान दा आगतेने जे हर इंसान अगर ईमान न खाली का की तो समर इम्तिहान पर चीरी अगर ईमान न खाली ना लेकिन ईमान न सके खाली तो ईमान ये वजह ना विफाकी dari marati dari madrasi yo nabel dari iman dan nakal amda kamadai amda ikhtilafat किसी को क्या है amda इख्तिलाफ इसका नहीं कोशिशों की तनासबा के वाले कोश और असर न बकीली में जो सही शुरू वाले नहीं और तमें करेश भैया कितना में कितना करे ये बनना मलाई ये मुझे सबब नहीं वाला का सबब